زدیو بندے بریلی او پنج پیرین منم غیر مخالد دی دشمن بل مودود اینا مو خوار چرته وایو چې کوم په الفاظ صریحو باندې د دیوبند په کتابونو کې ګستاخی دي بل اتفاق کافران دي په دې بل اتفاق کافران دي په دې. زما چیلنج دی تاسو ته چې نوجوانان احناف مخې ته چې دین اغرا شي څومره تاسو شنه بریلیان وي هغه مخې ته چې دین اغرا شي یو عبارت دوه عبارت زمونږ اکابر راوالي چې تاسو وایي چې دا واقعي شرکی عبارت دي یو عبارت دوه به مونږ تاسو راوالو زه ټیم چې دین هغه مقرر کړي په هغه ټیم باندې چې دین هغه وکینو ټول دنیا به هغه ګوري چې د چا عبارت هغه کفر عبارت دی او د چا عبارت چې دین هغه صحیح عبارت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خوږو عزتمند اوریدونکو دا نننی کلیپ هغه په جواب د یو نام نهاد تکشین بریلی د مفتی سعد جنیدی په نوم باندې هغوی نن کلیپ کړی دی. دغه کلیپ خو اصل کې دیو د سیفیانو خلاف کړی دی چې آیا سیفیان هغه بریلیان دي دیوبندیان دي په څه کې داخل دي. نو دغه وضاحت خو د سیفیانو باندې دی دغې سره خو زما څه کار نشته دی خو اصل خبرې ترازو په دغه کلیپ کې دی یو خبره کړې ده دی وایي چې مونږ یو مخ یو او مونږ دیوبندیانو ته د دې د عباراتو د وجې نه کافر وایو. خبره دقې زیږي هغه راځم نه ته دیوبندیانو ته هغه کافر وې نو اوس په دې باندې چې دی نه هغه خبرې ته راځو تا یو دعوه کړې ده په دیوبندیانو دې د کوپر فتوه لګولې ده د دې خبرې به وضاحت کې. بله خبره دا ده په دې باندې که ستا سره هغه داسې څه دلایل وي څه عبارات ته پیش کړې هغه مخې ته به پیش کړي په هغې باندې به بحث وکړو. زما په یو عبارت باندې ستا اعتراض دی یو عبارت دوه ته را مخې ته کړه زه به ستا یو عبارت دوه هغه را مخې ته کړم او په هغې باندې به هغه مناظره وشي. دغه د نوجوانان احناف دغه بچي دغه به چې دی نه هغه تا ته د ورځې د اسمان ستوري چې دی نه هغه وښیي انشاءالله پته به ولګي چې څوک چې دی نه هغه د چا عبارت هغه کفري عبارت دی او د چا عبارت چې دی نه هغه صحیح عبارت دی. مخکې چې دی نه هغه زما 14 کلیپونه په مروجه جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې ما کړي په هغې کې ما ستا کلیپ هم راغستلی و ستا حیثیت خلکو ته ښیم ستا کلیپ مې هم راغستلی و دغه رنګې د سیفیانو هغه کلیپونه مې هم راغستلي وو. په سیفیانو کې خو بیا دومره جرأت هغه راغی چې هغه مخې ته راغلل او د هغوی سره زمونږ هغه مجلسونه چې دی نه هغه وشول مجلس وشو په هغې کې چې دی نه هغه کم کارګزاري مخې ته راغلې وه هغې چې دی نه هغه مونږ ویډیو ورکړې وه. په هر حال هغه دومره و چې مخې ته خو هغه راغلل تاسو خو هغه بزدلې چې تاسو خو مخې ته هغه هم رانلی په هغې کې ما څه خبره پیش کړې وه ستا یو انټرویو ده په هغه انټرویو کې چې دی نه هغه ما مخې ته په هغه کلیپونو کې هم راوستې وه اوس یې درته هم هغه لږ ځای راولم چې تاسو دې ته د مروجه جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دې ته تاسو مستحب وایي خو په دې کې تاسو قیام نه کوئ. دلته زمونږ په دې علاقه کې په دې کوزه باندې کې یا چې دی نه هغه تاسو نور سوات کې کوم نومونه اغستلی دي دغه ځایونو کې یا په هر ځای کې چې دی نه هغه تاسو کوم میلادونو جلسې کوئ په دې کې چې دی نه هغه تاسو قیام نه کوئ. خو ته خو مونږ ته هغه دا وایي چې ستا د اکابرو عبارات داسې دي چې هغه کفري شرکي عبارات دي زه ستا د مشرانو د عبارت مطابق چې دی نه هغه به تا کافر ثابت ستا مشر چې دی نه هغه په غایت المرام کې هغه لیکي احمد رضا خان بریلوی په هغې صفحه لیکي کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں تعظیم کے واسطے کڑا ہونا فرض ہے قیام نہ کرنے والا کافر ہے. تاسو قیام نه کوئ تاسو دغه مجلسونه هغه خو مونږ لیدلي دي هغې کې تاسو قیام نه کوئ نو چې قیام نه کوئ د خپل مشر مطابق چې دی نه هغه تاسو کافران شوئ. او په دې دا زما سره ستاسو دغه کتاب دی کوم چې تاسو د خپل مشر صفات ذکر کوئ جا الحق د هغه کتاب دی په دې کوئی حضور علیہ السلام کی نگاہ د دې په صفحه نمبر 129 کې حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے اور نماز تلاوت قرآن
محفل میلاد शरीफ और नातख्वानी की मजालिस में इसी तरह सालिहीन की नमाजी जनाजा में ख़ास तौर पर अपने जिस्म पाक से तशरीफ़ फरमा होते हैं द जिस्म सरा नबी अलैहि सलाम چې دنه هغه حاضری کې دغه مجلسونو ته او حاضری کې دا خو صرف تاسو ته مثال پیش کوم نور خو تاسو ګڼ داسې چې دنه هغه عقاید دي تاسو د دین اسلام هغه هم غدار یې دغه رنګ د پاکستان هغه هم غدار یې د دین اسلام په هر مسله کې تاسو بدعات شرکیات هغه را دننه کړي دي او ان شاء الله زما کلیپونه شروع دي په هر کلیپ کې به چې دنه هغه تاسو ټارګټ یې او تاسو به چې دنه هغه ووینئ چې د دین اسلام غدار چې دنه هغه څوک دی ځان ته د اهل سنت والجماعت چې دنه هغه نسبت کې ان شاء الله باندې باندې زما مستقل کلیپونه راځي چې تر اهل سنت والجماعت نه خارج یې ته چې دنه هغه بدی کې سره داخل نه نو ته د دین اسلام هغه هم غدار یې ته د پاکستان هغه هم غدار یې د پاکستان شاعر علامه اقبال ته د کوپر نسبت کې قائد اعظم ته د کوپر نسبت کې ته خو هغه انسان چې کارغه هغه ته حلال وي کارغه تاسو په نسبت باندې حلال دی د کارغانو خوراک تاسو چې دنه هغه کوي کارغان خورون کې د میلاد په باره کې هغه ستاسو مختلف قسم هغه فتوی دي بعضې الامن والعلا کې احمد رضا خان بریلوي وایي میلاد مباح دی دا ورته هلته چې دی نه هغه سنت ویلی دی مستحب ویلی دی بل میلاد سنت ہے جاء الحق کی ورته لګي میلاد سنت ہے دا خزائن العرفان دغه رنګ عقاید و مسائل میلاد بدعت حسنه ہے انوار ساتعه میلاد واجب ہے دغه رنګ میلاد النبی ارشد سعید کاظمی میلاد درجه وجوب رکھتا ہے نو هلته ورته وجوب وی بلکې نور العرفان د نواسر نور العرفان په دې کې خو ورته باقاعده چې دی نه هغه سنت لیکلی دی په دې کې خو د زمان د تختیدی هم نشي چې ته وایې یاره زه هغه تعین شرعي نه کوم تعین عرفي کوم په دې کې خو د زمان هغه تختیدی هم نشي د سورې مائدې په دغه آیات چې دی نه هغه لاندې لیکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا د دې په حاشیه کې چې دی نه هغه مفتی احمد یار خان نعیمی لکھی اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو عید میلاد منانا سنت پیغمبر سے ثابت ہے دلتا اور سنت ویلی دی کیونکہ حضور پر نور کی ولادت مائدہ سے بڑی نعمت ہے نیز اس سے نعمتوں کی تاریخ منانا انہیں بڑا متبرک دن کہنا جائز بلکہ سنت نبی ہے سنت نبی دلتا اور سنت ویلی دا بدی کرانم انشاءاللہ اگر تختیده نشی یوازی دا مسئلہ نو پا ہر مسئلہ کی کوئی په هر مسله کې دلته چې دی نه هغه که د حاضر ناظر مسلې ته راشي دلته چې دی نه د حاضر ناظر مسلې ته دلته زما سره جاء الحق دی دغه رنګې دغه خبره چې دی نه هغه په انوار ساتعه کې ستاسو مولوي عبدالسمیع رامپور هغه هم لیکلی ده دلته په دې صفحه نمبر 134 کې لګي ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں ہے بیا بس ورپسې لاندې لیکي خدا کو हर जगह में मानना बेदीनी है हर जगह में होना तो रसूल खुदा की ही शान हो सकती है دا تاسو چې دین هغه واضح هغه لیکلی دي او دومره چې دین هغه سادهګانې وایي شیطان په هر ځای کې چې دین هغه حاضر ناظر دي و به هر حال هغه جوابونه چې دین هغه ګڼ هغه به بیا د حاضر ناظر مسله راشي انشاءالله هلته به کوم خو دلته درته صرف دومره چې دین هغه ویم چې صرف د خپل مشر د اقوالو مطابق خپل ایمان چې دین هغه ثابت کا نور چې دین هغه وروسته خبرې دي په دې ځای کې د دې ویډیو د دې کلیپ په وساطت باندې زما چیلنج دی تاسو ته چې نوجوانان احناف مخې ته چې دی نه هغه راشي نوجوانان احناف څومره ټیم دی د دې مخې ته چې دی نه هغه پیش شي څومره ستاسو شنه بریلیان وي هغه مخې ته چې دی نه هغه راشي یو عبارت دوه عبارته زمونږ د اکابرو راوالی چې تاسو وایئ چې دا واقعي شرکي عبارت دي یو عبارت دوه به مونږ ستاسو راوالو زه ټیم چې دی نه هغه مقرر کوي په هغه ټیم باندې چې دی نه هغه به کینو ټوله دنیا به هغه وګوري چې د چا عبارت هغه کفري عبارت دی او د چا عبارت چې دی نه هغه صحیح عبارت دی د دې باندې کار نه کېږي چې ته هلته کلیپ کوې دلته چې دی نه هغه زه کلیپ کومه تا دیوبند ته د کفر نسبت کړی دی دا به چې دی نه هغه بس ثابتول هغه به تا باندې دي او انشاءالله زه به د جواب هغه انتظار کومه زه چې دی نه هغه نمبر پرېږدم خپل په دقې نمبر باندې واتساپ رابطه وکړه او په دقې باندې به انشاءالله چې دی نه هغه بحث وکړو په دې باندې به پته ولګي چې څوک د مناظرې دپاره تیاري کړي څوک چې دی نه هغه د تېښتې هغه لاره اختیاري بیا به پته ولګي دا بیا داسې نه وي چې ته دلته کې خپل عوامو تکلیفونه کوه چې زه چې دی نه هغه داسې یم زه داسې یم مناظر اسلام درته لیکلی کېږي تا کم داسې د دین اسلام مناظره کړې دي چې هر ځای کې مناظر اسلام پلان کې او مناظر اسلام پلان کې پته به ولګي چې مناظر اسلام په څومره اوبو کې چې دی نه هغه ډوب دی هلته به بیا پته ولګي نو دا نه چې بیا د تېښتې لار هغه اختیاری عوامو ته یو شان مسله بیانومه او په مناظره کې چې دی نه هغه بیا بل شان مسله بیانومه نو بیا چې دی نه هغه داسې هغه نه کېږي ټوله دنیا به هلته هغه وګوري دا د کلیپونو شی چې دی نه هغه نه دی ته چې دی نه هغه میدان ته هغه راشه